د شپږیزې لیګ فائنل د عظمت الله عمرزی لوبډلې امو شارک وګټلو چې د حشمت الله شاهدي لوبډلې ته بند عامر ډریګن ته یو ډیر غټ شکست ورکو، چونکې حشمت الله شاهدي لوبډلې ښه سکور کړی و، زبردست سکور یې کړی، یو سل اته اویا رنزونه جوړ کړي په 20 اورونو کې، خو دا سکور ورپسې د عظمت الله عمرزی لوبډلې ډیر په اسانه باندې چیز کړی دی، و بالونه ته هم سپیر پاتې شوي دي او صرف په 3 وکټو په نقصان باندې د عظمت الله عمرزی لوبډلې دا سکور پوره کړی دی. مکمل سکور کارت د لخې شاهدي سره چا بیټینګ کړی، عظمت الله عمرزی سره چا ښه بیټینګ کړی، مکمل سکور کارت نه به تاسو له اندازه وشي. خو د شپږیزې لیګ چیمپئن ټیم چې کوم دی هغه امو شارک عظمت الله عمرزی وګټلو جی. شپږیزې لیګ چیمپئن دا ځل چې کوم دی هغه د عظمت الله عمرزی لوبډله ده جی. سکور کارت طرف ته کوم راشو تاسو وګورئ جی، بند عامر ډریګن نومنه بیټینګ کړی چې یو سل اته اویا رنزونه جوړ کړي په 20 اورونو کې. بند عامر ډریګن چې کوم دی هم صرف یو وکټ پروتې و، مطلب صدیق الله تل وسره په 50 بالونو باندې 15 اویا رنزونه جوړ کړي دي، په 50 بالونو باندې 15 اویا رنزونه صدیق الله تل زبردست بیټینګ. کریم جنت چې کوم دی د اوټ شوی دی، رن اوټ شوی دی په 11 بالونو 20 رنزونه، او حشمت الله شاهدي سکیپر کپتان چې کوم دی د هم په 53 بالونو باندې و اتیا رنزونه جوړ کړي دي جی. دا مکمل سوري و اتیا نه اته اویا رنزونه جوړ کړي دي. حشمت الله شاهدي هم کوله بیټینګ کړي دی، صدیق الله تل هم کوله بیټینګ کړي. حشمت الله شاهدي بیسټ سټرایک ریټ سره بیټینګ کړي، چونکه په داسې سټرایک ریټ سره حشمت الله شاهدي بیټینګ نه سلور چوکي او سلور چکی حشمت الله شاهدي واخلي دي جی. اوس کوم راشو د امو شارک بالینګ وګورو، دای سره ښه بالینګ دی، لکه فضل حق فاروقي دای سره اٹیک بالر د سلور اورونو کې 15 رنزونه غور کړی دي او وکټ یې هم نه راشته. عظمت الله عمرزی سلور اورونو کې سلور دیش وکټ یوم نشته، عبدالمالک سلور اورونو کې 22 کوله بالینګ د کړی دی، وکټ یوم نشته. محمد ریاض سلور اورونو کې سلور 20 وکټ نشته. کیس احمد درو اورونو کې 19 ډیر زیات مهنګا بالینګ د کړی ډبېدل دي، او زبید اکبر یو اور کړی چې پای کې هم 20 رنزونه ورکړي دي. زبید اکبری ښه بالینګ نه دی کړی جی. بیا امو شارک لوبډله چې کوم ده دا سکور ورپسې په 19 اور کې چیز کړی دی 18.5 بالونو باندې، مطلب و بالونه ته سپیر پاتې شوي، و بالونه ته ایکسترا پاتې شوي دي د عظمت الله عمرزی لوبډلې نه. عظمت الله عمرزی سره عبدالمالک په 2 بالو 2 رنزونه کړي دي، زبید اکبری په 14 بالونو 40 رنزونه، زبردست اننګز د کړی یار، د خو سکور له داسې اکسیلیټر ورکړی دی، لکه په 14 بالونو 40 رنزونه 285 سټرایک ریټ سره، سلور چکی د په 14 بالونو کې والي دي او 3 چوکي واخلي دي. شرف الدین اشرف په 10 بالو 13 رنزونه کړي، دا بیسټ آلراونډر دی د افغانستان، خو د میچ کې نه چلی. شاهد الله په 38 بالونو یو کم شپېته کوله بیټینګ، او محمد اسحاق وکټ کیپر دا دوړه نه ټوټ پاتې شوی دي چې محمد اسحاق وکټ کیپر هم په 43 بالونو باندې 39 رنزونه کړي دي. سټرایک ریټ کم دی، خو چونکې سکور رن بال پاتې نو دی خو په آرام باندې لګیو. خا د حشمت الله شاهدي لوبډلې بند عامر ډریګن له طرف نجات مسعود 2 اورونو کې 19 یو وکټه، غزنفر سلور اورونو کې 28 یو وکټه کوله بالینګ غزنفر کړي، امیر حمزه یو اور کړي، پای کې هم 20 رنزونه ورکړي او وکټ پکې هم ایشتلې ده. نوین الحق تقریبا سلور اورونه کړي او 40 رنزونه ورکړي دي. ننګیالي سلور اورونو کې 25 وکټ نشته. خلیل احمد یو اور کړي، پای کې هم 14 رنزونه، او کریم جنت چې کم دی 3 اورونو کې 13 رنزونه ورکړي دي، وکټ یې هم نه ترلاسه کړي. نو دا مکمل سکور کارډو چې امو شارک د شپږیزې لیګ 2024 چیمپئن راغو. امو شارک د چې کوم عظمت الله عمرزی د هغه لوبډله وه، کوله پرفارمنس تھرو د ټورنمنټ کوله پرفارمنس د عظمت الله عمرزی لوبډلې کړی دی. د امو شارک لوبډله چې کوم ده د شپږیزې لیګ 2024 چیمپئن پاتې شو جی. دا مکمل سکور کارډو د ویډیو کتلو زیاته مننه، والسلام.